امام الانبیاء ټول وی صلی الله علیه وسلم دا غي په دور کې یو زنانه براتلا حبشه زنانه وا تور زنانه وا ابراتلا جمعات به جارو کولو یو ورځ را نغله سو ورځ را نغله امام الانبیاء ته پوسو کړو هغه زنانه نخکاری هغه جمعات چې صفا کوي وی جی اخ وفات شوی دا امام الانبیاء فرمای سبحان الله ما تم داغه د جنازې خبر ونکړو صحابه ته فرمای جی مو ویل چې عام زنانه ده او تاسو دومره لوی منصب او تاسو د نبوت دومره لوی کارونه دي تاسو په سر باندې ټول دنیا سوچ او فکر دې څومره لوی خیال بوي نو جی مونږ ویل چې تاسو وخت ډیر قیمتي دی او دا خو یو عام زنانه مونږه جنازه وکړه خو خم کړه امام الانبیاء فرمای خ عام زنانه وا جمعات به جارو کول دا عام زنانه وا شابه ما دغه قبر لبوزي امام الانبیاء راغه دغه د قبر د پاسه ودریدو او د قبر د پاسه د مغفرت دعا ورلپاره وکړه دا څوک زنانه وا دا د جمعات مسجد نبوي صفا کون کې زنانه وا جمعات به صفا کولو عزتمندو مونږ دا هار غنو مونږ د خپل بے عزتی غنو چې زله بلوي سړی شو مزبوس جمعات جارو بزوام جمعات کې یار دا څنګه خبره شوه دا ذمہواری د مولا د چې په جمعات کې جارو اخی دا ذمہواری د طالبانو د دې په جمعات کې جارو اخی جمعات کې ګند پروت دی دا یاره کاری صاحب دا څه وګوره ګند پروت دی عجیب خبره ده او چې به څه خبره وشي کاری صاحب د جمعات ستا ټیکه دی څه ته به خپل منمانی کې هغه ټیم زما ټیکه دغه ټیم ستا ټیکه دی اوس دا عار مه محسوسه وا مو جمعات کې ناس یو څومره دنیاوي خبرې کو د کور کسی به جمعات کې کو د وجرو کسی به جمعات کې کو مسجد نبوي کې دو کسان اوچت आवाज سره خبرې کوي حضرت عمر راغه وې دا دو کسان ما تراوله سو کې چې مو مسافر یو وې که مسافر نه وې تاسو شکلونه ما بدل کړی ورته وې دا سوال به مې در کړیو جمعات کې ناس ته ته چې نه دومره اوچت आवाज سره چغه خبرې کې دنیاوی خبره ښا دنیاوی یا دین خبره ده زموږ د اوس لګیا یو आवाज کو دین خبره خیر ده دنیاوی خبره به جمعات کې چې ضرورت خبره ای روغوندې بغوت کې ورته وي الته ودس کوي خلک دل جمع ولاړی او بټوري خبره مونږ دلته اورو دو کسانو غپ لګولې نو زه سوچ کوم خبره خو کوي خدا کم د سر نشي دي زه ضرورت سو جمع را نزي لګیا ده جمع خبره مو سره نه خسر کې لګي خبره کوي خوشخه په شوق کې لګي خبره کوي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارکه کې راځي چې د سحر د جمع ټیم دا حدیث ډېر ښکلی حدیث دی وکې دی ورته ترمذی شریف دیم جلد د سحر د جمع ټیم صحابه فرمایي چې ان قریب دی چې د نور دا سترګه مونږ کتلې و دومره نا وخت شو چې په دې کې امام الانبیاء راغی چراغ اقامت شو نو لنډه جمع ورکړه ټیم کم وکنه جمع مختصر ورکړه مونږ طرف ته مخ راوړلو چې کوم ځای کې عمر ته کې نه ممکن ناستو وای تاسو له وې ما چې زول نه وخت شوم دا بیان درته کوم چې په ما ول نه وخت شو او جی بیان وکړی کنه وای زه د شپې پاسې دما سچ الله تعالی زما تقدیر کې لیکلیو هغه عمر موز می وکړو خو دې موز دوران په ما باندې خوب راغی او خوب را باندې دومره درون شو چې په موز کې ود شوم او په دې خوب کې ما د الله تعالی ډېر ښکلی شکل او صورت کې دیدار وکړلو څنګه چې دا غزاد سره مناسب دي ډېر ښکلی صورت کې مې الله تعالی دیدار وکړو الله کریم ما نه تپوس وکړو چې اے محمد صلی الله علیه وسلم دا راته ووایه چې ملأ الاعلی د فرشتو چې کوم مشران سرداران فرشتي دي دا په کوم سیس کې جګړه کوي کم سیس کې بحث او مباحثه کوي ما ورته ویل جی لا ادري ما ته پته نشته دی وی الله کریم خپل لاس مبارک زما دوغو په مس کې خوستو سبحان الله زما دوغو په مس کې خوستو وی داغه اخوال ما په خپل ځړ کې محسوس کوی وی بیا ما ته وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم فرشتي به کوم سیس کې جګړه کوي وی ما ورته ویل جی په درجاتو کې جګړه کوي په درجات چې د مسلمان درجه به څنګه اوچتېږي په دې کې باس مباحثه کوي په کفاراتو کې لګیا دی جګړې کوي چې د مسلمان ګناهونه به سره معاف کېږي دې څیزونو کې
وی بیا ورته امام الانبیاء فرمای چې الله تعالی چې کم بندا کور کې اودسو کی او جمعه طرف ته را رواني په دې یو قدم باندې الله تعالی ورته یو ګناه معاف کوي. دا لګیا دي فرشتي خبرې کوي. کله چې د جمعه ته رادن نشي او مونځ وکړو او د بل موس په انتظار کې ناس دی چې کومه پورې ناس دی فرشتي د لپاره د مغفرت او د بخښنې دعاګانې کوي. دا د جمعه فضیلت شو. دا څه شو؟ دا د جمعه فضیلت شو جی. په دې کې فرشتي جګړه کوي او فرشتي په دې کې لګیا دي جګړه کوي چې کله سخت یخنی وي او استاد نه کیږي او دسته پاره او ته او دس کې د دې په ذریعہ چې الله تعالی کوم ګناونه ستا معاف کوي فرشتي په دې کې لګیا دي جګړه کوي. اورخه امام الانبیاء فرمای روایتو کې راځي چې کوم مسلمان جمعه ته راغی جمعات تراغه او د جمعات کې ناس دی او سا اخلي خالی ذکر نه کوي موز نه کوي نفل نه کوي قران تلاوت نه کوي اسنا د سا اخلي د هر سا په بدله کې الله تعالی ورته لس نه کوي ور کوي وي. د جمعات فضیلت ده. جمعات جمعات دومره اعلی سیز ده. د جمعات کې دنیاوی خبره مکوي. امام الانبیاء خپل پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم کم سره دنیا کې جمعات کې دنیاوی خبرې کوي د دین کوي داسې سوځي لګیا دي لکه اور سره چې اوچ لرګي سوځي وي. دلته یو غټ ډېرې د لرګو پروت دی او یو تیلې د ورته کړو ګنټه پس په قسم نه بیا ټول په سوځولي وي. د قرنګي کستا څومره نه کوي بشي څومره نه کوي بشي بس دنیاوی خبره کې جمعات کې لاړې ټولې وسوځي دي. خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د جمعات صفای وکړه او یو له په خوره جمعات نو وستا دا صرف به تور د مثال دی حقیقت کې کنم وی اسه صفای چا وکړه او خوره نه ونه بل بابا یو موټه خوره چا وستا الله تعالی و قیامت په ورځ د دې خوره الله تعالی د غر برابر کی او د نیکو بتل کې به ولکی دی وای. دا د جمعات فضیلت ده. جمعات دومره اعلی چیز ده. وای اوس دا واقع وره او مفسرین لیکلي دي کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام بیت الله شریف جوړ کړو د الله په حکم نو چې کله عمارت او تعمیر پوره شي نو ملبه پاتې کیږي کنه شګه پاتې کیږي کانی وغیرہ خخته وغیرہ دا ټول څه پاتې کیږي نو دا خو ډیر زیات تعداد کې پاتې شو. حضرت ابراهیم علیه السلام الله کریم نه سوال وکړ یا الله دې ملبه سره سو کما دا خو ستاسو کور نه پاتې شوی دا سمندر کې وګرځوما غر د پاسه وګرځوما سچل ور سره کوم وی سوزوما سچل ور سره کوما الله کریم ورته فرمای صبر وکا. الله رب العزت حضرت جبرائیل علیه السلام راولېګلو. جبرائیل علیہ السلام راغه خپل وزر خورا کړه هغه ټول ملبه په وزر باندې واچوله. و سوچ کوا ټول ملبه په وزر باندې واچوله بر لاړو چې کله اسمان ته نږدې شو نو دا وزر داس او خوځوله نو دا ملبه په ټول دنیا کې خورا شو. اوس مطلب باندې کوئی شوی ټول دنیا کې خورا شو. نو مفسرین فرمای چې کم ځای کې د دې ملبي یو زرم پرې وته د هغه ځای کې به جمعه جوړیږي وي او جوړ دی.